الله سبحانه وتعالى مونږ تاسو نه دا غواړي چې زندگی په هغه طرز هغه طریقې باندې تیر کوم کومه طریقې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته راکړي دي اور پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زندگی کې په کم کم اوقاتو کې کمی کمی دعاګانې ویلي دي دا دعاګانې هم مسنون دي دا سنت عمل دی اور اسلام عظمت بلندی دغه دا چې د هر موقع محل د هر وخت اور د هر خوشاله اور د غم مستقل دعاګانې مونږ ته شریعت خودلی دي اور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شب مبارک باندې مونږ ته خودلی دي اور شریعت دا غواړي چې د انسان دغه زندگی دا هر وخت د ذکر نه ډکوي هر وخت په دې باندې د ژبه باندې د الله تذکره وي ځکه موږ چې وګورو سحر خوب نه راپاسو هغه دعا شریعت موږ ته خودلی الحمدلله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور بیا چې سړی بیت الخلا ته ځي هلته کې خپلې دعاګانې اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او چې روزي غفرانک الحمدلله الذي اذهب عني العذاب وعافاني غا دعا یې راته وښودله بیا چې سړی اودس کی بسم الله الله اکبر اودس به شروع کی یا بسم الله الرحمن الرحیم وي یا صرف بسم الله وي دا ټیک ده بیا اودس منځ کې دعاګانې بیا اودس نه پس دعاګانې بیا چې مسجد ته ځي دعاګانې بیا چې مسجد ته دننه کېږي دعاګانې مسجد کې مونځو کو مونځ نه پس خپلې دعاګانې بیا چې مسجد نه روزي خپلې دعاګانې بازار ته لاړ شي خپلې دعاګانې هرې موقع خپلې خپلې دعاګانې شریعت مونږ ته ښودلي دي اوس یو سړی دی هغه د ټولو دعاګانو اهتمام کوي نه چې دا څه ټایم کې د دعا وایي داسې دی لکه دا ذکر کوي ځکه الله رب العزت اعلان وکړو یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ای د ایمان خوندانو تاسو د الله ذکر کثرت سره کوئ کثرت سره د دعاګانو کولو اندقه مطلب دی چې کم کم ځای کې ته یې کمی کمی موقع باندې دعاګانې دي چې کمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مونږ ته راغلي دي هغه ته وایه دا به د ذکر کې راځي اور چې کم سړی ذکر کوي دی د ذکر غټه فایده دغه ده چې دی د ذهن کې د الله عظمت دغه جلال دغه جمال دغه شان دغه بلندیانې سړي ذهن کې بیا پخې شي او چې کم سړي ذهن کې د الله پاک استحضار راسخ شو 24 غنټې غي سره دا فکر دی چې الله رب العزت زما ووري ما ګوري ما نه خبر دی د ما زړه کې چې څه دي د هر څه نه خبر دی دا به بیا ګناه وکړي دا به ګناه نه کوي ځکه دنیا کې د ګناه دپاره غټ سبب هغه د وجه دا ده چې الله رب العزت نه مونږ غافله یو که د غفلت ختم کړی شي ګناهونه به د معاشرې نه خپله باندې ختم شي ځکه بخاري کې روایت کې رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یزني الزاني حين یزني وهو مؤمن یو مؤمن نشي کېدلی چې هغه زنا کوي هغه وخت کې هغه مؤمن وي نو علماء لیکلي وهو مؤمن دا مطلب چې دی وخت کې دی د الله استحضار نشته که دی د ذهن کې د الله پاک استحضار و زړه کې د الله خوف وی دی به د زنا نه کوله زنا دپاره سبب د غفلت ګرځېدلی دی او بیا پیغمبر فرمایي ولا یسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن کله یو غلا کوي دا غلا په اکثر وخت کې چې دا غلا کوي دا کېدلی نه شي چې هغه وخت کې دا مؤمن وي څه مطلب دی د الله استحضار نشته که د الله خوف زړه کې وی دی به د غلا نه کوله نن معاشرې کې هرې برایي دپاره بنیاد دا د الله نه غفلت ګرځېدلی دی چې کله د الله نه غفلت وي بیا سړی ګناهونو کې مبتلا وي اور الله رب العزت زما استاد ذکر او د زما استاد دعاګانو محتاج نه دی الله رب العزت بنیازه ذات دی صمد دی قل هو الله احد الله الصمد دویم آیات کې درته اعلان کړی چې الله پاک بنیازه ذات دی اوس که یو سړی دا وایي چې زه د الله ذکر کوم دی کې الله پاک ته فایده ده الله یعوذ بالله نه که یو سړی وایي چې زه ذکر ځکه کوم چې الله پاک نور لوی شي الله یعوذ بالله نه که یو سړی ذکر په دې نیت کوي چې الله پاک عظمت نور زیات شي نه الله پاک عظمت والا دی بلندیانو والا دی بنیازه ذات چاته محتاج نه دی نه زما استاد ذکر الله ته هیڅ فایده نشته زما استاد الله یاد کول د الله ذکر کول ما ته فایده شته دی ولی الله پاک په دې باندې ما نه رضی کیږي
ما سره د عافیت معامله کوي ما ته به د دې اجر ملويږي دیو جن به الله ته زه نږدې کېږم اور الله به ما سره مینه کوي د الله محبوب به ګرځېږم موږ د الله پاک ته محتاج یو خو الله رب العزت موږ ته محتاج نه دی نه زموږ دعاګانو ته محتاج دی خو که یو سړی د غواړي چې ما الله سره مینه ده زه خلکو ته وښیم یا خلک نه ګوري خو ما الله سره مینه ده نه د الله سره د مینې دلیل دا دی چې ته به بیا الله ذکر کوي او چې ته د الله څومره ذکر کوي الله پاک بستانه دومره خوشحالیږي او ستا به ځان ته خپل محبوب بندگانو کې جوړ کړي اذکرونی اذکرکم ته ما یادوه زه به ستا یادوم او بیا حدیث کې رالو ته ما پټ یادوې زه هم ستا پټ یادوم ته ما ماشومې کې یادوې زه تا هم ماشومې کې یادوم نن موږ ګورو بعض علماو تذکره مجموع کې کېږي دې دا د خدمات کړي دا د قربانیانې کړي عظمتونه هغه د کم مقام دی هغه بیانېږي وجه دا ده چې هغې د الله عظمت الله توحید خلکو په مخ کې بیان کړی دی او بعضې ټایم کې یو سړی وي هغه چې کله وفات شي نه به صرف یا مخصوص خلک یې خپل زړه کې یادوي چې یاد شي نه زړه یې خفه کېږي چې یاره دا ولې داسې شوي دي نه دا ستا پورې ده که تا د الله عظمتونه هر عامې مجموعې کې بیان کړي دي ستا تذکره به عامې مجموعې کې کېږي ځکه حدیث کې راغلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اندغه رنګې فرمیلی دي چې الله پاک فرمایي چې ما زړه کې یادوه زه بدن نفسي طور باندې یادوم او که ته ما مجموعې کې دی ستا تذکره به هم مجموعې کېږي او بیا فرمایي چې ټول نه بهترینه مجموعه هغه فرشتې دي زه ستا ذکر فرشتو منځ کې مخې ته کوم نه زما او ستا د الله سره د مینې دلیل دغه دی چې زه به الله ذکر کوم اوس یو سړی که دا ووایي چې زه به 24 غنټې د الله ذکر څنګه کوم ما کاروبار دی ما مصروفیت دی زه دیړي مزدوري کوم یا زه دفتر کې هملته خبرې اترې دي کوا تا خو څوک دنیا روزګار نه مني کوي چې کم حلال روزګار دی خو هغې کې د مسنون دعاګانو اهتمام کول دا ذکر دی شریعت مطابق کول دا ذکر دی علماو دا لیکلي چې یو سړی واشروم ته دننه کېږي اور دا کلمه ووایي دا چې څومره وخت دلته تیری دی باندې ورته اجر ملویږي اور شیطانی اور د جنات او اثرات نه هم دا محفوظ پاتې کیږي اور کدا بغیر کلمې دنه لاړو ندی سره شیطانان اور جنات دا ټول دنه شي او چې کمی فرشتي کرامن کاتبین دي دا ورته خیریږي چې خو دا برباد کا کلمې به د ویلي موږ به عزت سره بار پاتې ته بدن نه تلوي او چې تا کلمې نه دی ویلي موږ ته موږ درزو دنه اور درتلې نشو دستانه ستر او حیا کو نغا ورته خیریږي اور علماء دلی کلی چې دا شیطان اور دا جنات د دې شرمګاه سره لوبي کی خو دې ته پته هم نه لګي دیو جن چې کم کور کې مسنون دعاګانې نه وي ال د جنات اور د جادو اثرات ډیر وي کم ځکه چې خځه سر نه صدر ډیر نه پسري هغه کور کې جادو اور د جنات او اثرات ډیر وي شیطانی اثرات ډیر وي نه ته څومره اقرب ال السنه وي څومره ته سنت ته نشي دومره بستا الله رب العزت حفاظت هم کوي ګوره چې کومې دعاګانې سر موږ د پس راغلي دي هغې فضایلو کې دا لیکلي چې دا سړی به د جادون نه د سحر نه شر نه فساد نه فتنې نه شیطان نه محفوظ وي او دا دعاګانې چې ماښام وي سهاره پورې به بیا د جادو د سحر نه او شیطاني اثراتو نه نظر بد نه محفوظ وي نه چې کله دا دعاګانو اهتمام وي بیا الله رب العزت د دې سړي حفاظت کوي دې وجه نه که تاسو اکثر علما وګورئ دا د شیطاني اور د جناتو اور د سحر دې شیزونو نه الحمدلله ډېر لري وي وجه دا چې هغه خپل مستقل اعمال کوي او بیا دا چې دمونه اچي چې کوم عاملین دي عامل لپاره خدا لازمي ده چې هغه به سحر او ماښام خپل مستقل چې کوم وظایف دي هغه کوي چې ونه کوي ورباندې حمله کوي هغې خو هلته نقصان کړی دی یا جناتو ته څوک مړه کړي دي یا شیطانانو ته بند کړي دي یا څه کړي دي هغې ته ډېره زیاته خطره وي نه هغې د خپل استاد دا وایي چې مستقل اعمال کوه که اعمال نه کوې نقصان به درته میلوي نو دا شیطان اور جناتو کې چې کوم د شر او فساد نه ډک دي دا د انسان باندې حملې ته ناس وي چې دا اعمال کې هغې ورنه لرې وي چې دې اعمال ختم شي ورباندې حمله وکړي او بیا د الله رب العزت نظام ته ګوره مونږ تاسو ته چې کومې مسنون دعاګانې ښودلې دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژبې مبارکه په ذریعې سره مونږ ته ښودلې دي په هغې ژبه باندې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پیغمبر خبره نه کوي خو مګر دا چې کومه خبره کوي هغه د الله طرف نه وحی وي نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومې دعاګانې مونږ ته مسنون ښودلې دي دا د الله طرف نه هغې ته ښودلې شوي دي چې امت ته دا دعاګانې وښایه
اوس چې د دعاګانو باندې مونږ ته څه ملويږي غا الله راکوي اور الله نه کم ترس کې غوښتل پکار دی طریقې راته خو در شدي طریقې سره ما نه غواړه زه به در کوم هغه تاسو یو مثال باندې ځان پوي کی ته چې کله یو سرکاري دفتر ته لاړ شي هغه ته وې چې کوم هغه کې افسر وي یا مینجمنت ډایریکټر وي یا چې هر څوک وي هغه ته چې زما دا مسله ده زه سو کما هغه ته لار خي چې ته به دسه چلو کې یو اپلیکیشن بولی کې بیا بیالتا کې الته نبی ساين کې بیا به فارورډ کې او بیا به هغه شي دا به شي او دا کار به حل شي طریقه درته خي کنه خي یا دین الګ په آسان طریقې باندې ځان پوي کا سرکار یا پرایویټ ادارې خپل فرمونه چاپ کړی دي تورته زهاج ته زما فرم در کې چې دا ډکا یا رسو عمره ته زما دا فرم والا دا ډکا یا چې ما د حکومت نه زکات پکار دي دا فرم والا دا ډکا دی باندې ورته ملويږي اوس دا فرم ګورنمنت جوړ کړی دی سټیټ جوړ کړی دی تا ته وی دا ډکا پندې باندې وتا ته ملويږي اندغه نه الله رب العزت موږ ته دعاګانې خود لیدي افرم یې رکړې دي چې دې ترس کې دا کوانه ما ترونه بدا د شیزونه درته ملويږي په مثال باندې تاسو پوه شئ دا مثال دی دا مسنون دعاګانو هر مسنون دعا اثر اور نتیجه شته دی هغه درته ثمرات دنیا کې هم ملوي آخرت کې به هم ملوي او موږ ته دعاګانو چل نه راځي دا خو الله رب عزت موږ باندې کرم کړی چې دعاګانو طریقې درته خودلی اوس موږ ته دا وایي چې خوب نه راپاسې دا وایي چې الحمدلله الذي احیانا بعد ما ماتنا والیه النشور اوس کدا دعا نه وي نه چا به یو دعا ویل چا به بل څه ویل چا به بل څه ویل او خطر دا و چې کېدی شي بعضې داسې وي چې شرک طرف ته تللی وي پته ورته نه وي الله رب عزت مسنون طریقه درته وښودله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې چې دغه دعا وایه دا مسنون د دې باندې درته اجر ملویږي او ویلو سره دا د ثمرات دي دا د فواید دي دا نتیجه به درته ملویږي دنیا کې هم آخرت کې هم او چې کم سړی دعاګانې وي الله رب العزت محبوب جوړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو صحابي ونه تاسو کو یا رسول الله کم کار الله رب العزت ته ډیر زیات خوښ دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو ان یکون لسانک رطبا بذکر الله الله رب العزت دا ډیر زیات خوښي چې دا ستا ژبه 24 غنټې هر وخت د الله په ذکر سره تر و تازه وي اور د بنده دا ذکر کول د دعاګانې کول د ذکر کی راځي اوس یو سړی لګیا دی غاخوم نه راپاسې دلو الحمدلله الذي احیانا بعد ما ماتنا والیه النشور دا دعا وي دا چې څومره پرې دا دعا وي دا ذکر کې شمارل کی او بیا چې د دعاګانو کومه طریقه ده د صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نه مخکې انبیاء کرام علیهم السلام ته الله پاک خو دلی ده چې کله آدم علیه السلام جنت کې الله رب العزت جنت ورته ورکړو چې به د جنت کې پتی کېږي وقلنا یا آدم اسکن وانت زوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين آدم علیه السلام ته اوستا کور ولا دی جنت کې پتی کېږي چې سم خوخه وی غاخوري ولا تقربا هذه الشجره خو تاسو دوړه به دیونه ته نه نږدې کېږي او نه سمغه کې اختلاف دی بازوی غنم او بازوی بلسو اوس آدم علیه السلام ما هغه جنت کې دی الله پاک امتحان واخصلو او ونی وخړو واپس دنیا ته راو چې دنیا ته راغلو اوس آدم علیه السلام دا غواړي چې الله پاک زما بخنه وکړي ما د ګناه معصیت معاف کړي زما د اجتهادي خطا معاف کړي نو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه الله پاک فرمایي چې آدم علیه السلام د خپل رب نه کلمات واخستلو دغه وجنه دعا چې کومه توبه وغه الله پاک قبول کړه ګور آدم علیه السلام ته هغه دعا سوا نه الله پاک ذکر کا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله موږ په خپل ځان باندې ظلم کړی دی او کته نه معاف کړي نو څوک معاف کړي دوله نشته او دا موږ د برډه د خسارې خبره ده نه چې کله دا کلمات ویلو الله رب العزت ورته بخنه وکړه اوس الله رب العزت ورته لار خي آدم علیه السلام ته چې په دې کلماتو سره دعا کوا ستا هغه چې کوم اجتهادي خطا دغه د معاف کیږي چې تا نه څه شوي دي هغه به هر څه ختم کړی یونس علیه السلام امتحان کې ازمایش کې رالو الله پاک ورته فرمایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا الفاظ ویلو الله پاکي هغه مشکل حل کو
زکریا علیه السلام رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا الله ما یوازې ما پرېږدوه، ته بهترین کارساز یې، وارث یې. الله رب العزت ورته زکریا علیه السلام ته یحیی علیه السلام ورکړو. اوس چې پیغمبر کوم الفاظو سره دعا کوي څه خیال مده خدا وحی ده کنه، ولی هر پیغمبر د شیطان د حملې نه الله پاک محفوظ ساتي. او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک ورته وحی هم کوي، قرآن شته، احادیث شته، بیا الله پاک ورته الهام هم کوي، القا ورته هم کوي. بیا چې د غیشب مبارک نه کم کلمات وروزي هغه کې به امت لپاره څومره خیر وي. نه الله رب عزت موږ سره ښېګړه کړې ده چې دې موکو کې دا د دعاګانې وایه، روټۍ نه پس خپله دعا، روټۍ نه مخکې خپله دعا، او چې کله یو کس تکلیف کې وګورې او بیا دا دعا کوه الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لیوانې د وکتلو دا دعا ووایه چې الله ما سره دا فتمه میله کړي، زه د داسې پیدا کړی او ما به ته څومره لوی فضل دی چې دې بیماري نه محفوظ ساتلی. اسپتال ته لاړ یو داسې مریض وکتلو هغه کینسر دی بس ختمیږي، دا دعا ووایه. یو سړی د دنیا کې وکتلو ناست دی روډ په غاړه باندې خیر غواړي، کپړې ورسه نشته، بدن یې بربنډ دی، دا دعا ووایه. نه هرې موقع د دعاګانې موږ تاسو ته ښودلي د دې دپاره چې د دې اهتمام به د مسلمانان کوي، مؤمن به کوي، دې کې دې ته خیر دی. او بیا قرآن کې الله پاک فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا ما بندگان به تا نه تپوس کوي، ما په باره کې به تپوس کوي. نه ته ورته ووایه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیب، دې به تا نه تپوس کوي، خو ته ورته ووایه چې زه ډېر زیات نږدې یم. اجیب دعوة الداع اذا دعاني، دعا غوښتلو والا چې کله دعا ووړي زه دغې دعا قبلوم. ادعوني استجب لكم، تاسو مانه غواړئ زه به ستاسو دعاګانې قبلوم او هر څه به در کوم چې څه مانه غواړئ. اوس دنیا کې مونږ ګورو مالدار دی، سرمایه‌دار دی، پیسې دي ورسره. که یو سړی سهار وختي مونځ نه پس ورشي چې ما ته چای راکړه وږی چای وڅښلې، 10 بجې بیا ورشي چې ما ته بیا ناشته روباسه چای وږی چای، غرمې 12 بجې بیا ورشي چې غرمې روټۍ راکړه، 3 بجې بیا ورشي چې لږې چای بیا روباسه، ماښام بیا ورشي چې وږی روټۍ راکړه. څه خیال مه دی ورځ به وکړي 2 بوګي اخر به ورته وایي چې یاره نو موږ خو دا هر څه په ثواب نیت ولو، خو ته د خدای قهر یې دا 24 غنټې دا ورټکوه. خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ بلکې بعضې ټایم کې مونږ خلک کتلي دي چې چا نه ووړي خفه شي چې تا ماته سوال څنګه وکړو او ما نه مه غواړه بیا رانه شي. کم کم الفاظو سره مونږ یادو. خو الله رب العزت هغه ذات دی چې هغه په غوښتلو باندې خوشحالېږي او چې نه غواړي ورنه په دې خفه کېږي. ترمذي روایت دی من لم یسأل الله، کم سړی چې الله نه سوال نه کوي یغضب علیه، الله پاک په دې باندې غوسه کېږي، خفه کېږي. او بل روایت کې راغلی دي من لم يدعو الله غضب علیه، چې کم سړی الله پاک نه دعا نه کوي، الله نه غوښته نه کوي، غضب علیه، الله پاک په دې باندې غضب کوي، غوسه کوي، خفه کېږي. اوس چې کله الله پاک درته خپله وایي چې زما بنده ما نه غواړه زی در کوم، ستا په ذمې باندې اوس غوښتل پاتې شو. هغه چې کومه دعا ته کوې الله پاکي اوس قبلی بے قبلی آخرت کې بدله در کی روایت کې راغلی دي، خو ستا په ذمې باندې دا دي چې ته بیا الله نه غواړې. ځکه روایت کې راغلو تفسیر مزری هم نقل کړي چې کله یو مومن بنده دعا وغواړي خو شرط دا دی چې هغه دعا کې قطع رحمي نه وي. خیال ورته کوي قطع رحمي دا مطلب چې یو سړی دا دعا کوي چې الله د سړی مړ کې چې بس ما ورسره تعلق ختم شي، یا الله ما سره ونخلی چې زه ونه خلاص شم، داسې دعا نه، قطع رحمي نه وي، چا سره تعلق ختمېدل نه وي. او دویم دا چې د دعا کې شرط دا دی چې حرام شیز نه وي. اوس یو سړی لګي یا الله ما ته شراب و بوتل راکړه، نو خو یې د بیخو بس چې دا غواړي خو دا ووایي چې یا الله ما شراب ونه منې کړي. او داسې شیز نه وي چې هغه د شریعت خلاف وي، او داسې شیز هم نه وي چې هغه د عام انسان یو سړی دا دعا کوي چې الله ما ته بس وزر راکړي چې زه هوا کې ګرځم، نه دې څه ضرورت دی؟ فضول چې هغه د عقلي طور باندې ستا ضرورت هم دی او ستا ته فایده هم شته، هغه الله نه غوښتل پکار. یو سړی دا دعا غواړي چې الله ما ته ښه رشته راکړي، دا غوښتل پکار دي. یا الله ما ته نیکعمله باعماله صالح نرینه اولاد راکړي، دا غوښتل جایز دي. یا الله ما ته حلال کاروبار نصیب کړي، دا جایز دي. دا عام انسان مزاج سره فطرت سره تړلی شوي دي.
نه تفسیری مزری لیکلی چې پہلا نمبر باندې چې یا الله پاک د دعا قبول کړي چې د انسان څه غواړي الله پاک ور کی دنیا کې چې بس دا والا او کله کله د سوګي چې الله رب العزت دعا قبول نه کی په دویم نمبر باندې دی باندې یو تکلیف راتللو ولوي د دې دعا د برکت الله پاک هغه تکلیف ورنه لري کی چې ټیک دی دا دعا د نه قبل او معنا د وخت کړي خو دې په بدله کې د عذاب د تکلیف د مصیبت در باندې راتلون کې او هغه غا د نه مال لري کو دیمه نتیجه دغه ده اور کم از کم اخیری درجه کې سماره دغه ده فائدې دغه ده چې قیامت کې بالا ورځ دی بنده ته وي چې تا ما نه وخت کړي و ما نه د سوال کړو او زه خو د مؤمن بنده سوال نه رد کوم نو دا بنده ورته یا الله بیا سره کوي دعا خپل ته نو قبول شي الله پاک ورته فرمایي چې د جنت کې وګوره روایت کې راغلي چې دا خپل محل وګوري بیا دې بنده نه تاسو کې چې دنیا کې د څه وخت غي په بدله کې امداد درکړي بس دا کافي دي دا ورته یا الله کاش دنیا کې د زما یو دعا هم نه قبول کړي خو چې دلته د بدلا راکړي وي بیا هم دستا دعا نه ځای کېږي غي بدلا بدلته ملوي اور یو بل روایت کې راغلي دي سنن ابي داود نقل کړي غالبا وی الله رب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت حي قريب الله رب العزت غیرتی اور حیا نه ډک ذات ہے اور الله رب العزت ته حیا رضی چې یو سړی غ طرف ته لسونه اوچت کی ان يرفع يديه الی چې الله طرف ته لسونه اوچت کی وتردهما صفرا اور دې د لسونه تش لاس واپس کی تش خلی واپس کی الله پاک دینه حیا کوي دا جولې د لسونه به خامہ خاصه نه ډکی او به واپس کی خو اوس په خدا دا چې الله نه غوښتل او رسول شته او غنښت دا قتل پکار دي تهجد مونږ نشته چې تهجد کې الله نه وغوړو اور موږ زباد بس یو گردان مزدا کړي دي مو بخي مور پلارو بخي او داو کې هغه کې داو کې بس به په دماغ باندې راو ګرځو دا دعا وخت نه دا دعا ویل دي چې یو گردان د زکړې دي مور نه یا پلار نه یا 25 سال ما یو دعا کوي او دا درته پته نه لګي چې ما سو ویلو اور کته توجه نه وي بس غو باندې لګي یو گردان په خولې دي تیری نس خیال مده ته چې کله یو درخواست سرکاري دفتر ته یوسي او په خیرن کاغذ لیکلي په غو باندې وړي لګیدلی او په غو باندې خټه لګیدلی او خړ پړوي سوې سرکاري دفتر والا به دنوالي اب ته دماغ خراب دي صفا کاغذ راوړه خسته لیکل وکا یہ کمپوز کا هغه باندې د سخطو کا استاد اداري مهر ولګي فایل کې بند کدل تراوړه فایل به مونږ جمع کوو سیدا کنه دا انده غرنګ الله رب العزت نه په دعا په آداب سره غواړي چې هغه پر کم آداب دي هغه کم سلیقه ده کم طریقه ده په غیب غواړي او که گردان د زکړه دی هغه گردان 25 سال د وینې سره نتیجه درته نه د ملو شوی او چې 25 سال نور اوه سبب په نه ملوي الله نه دی انداز کې دعا وختل چې لکه سره الله سره خبرې کی یا لازم دا کارو کې دا کارو کې دا او کې ته زما خالق کې راضي کې بل څوک نشي کولای او زه تا نه واړم داسې انداز کې چې الله سره ستا یو قسم ته راز او نیاز وي اچھا ته پته نه لګي دا د دعا وختلو طریقه ده بیا به دې دعا نه اثرات هم وي د دې نتیجه به تاسو هم ملوي اور یو روایت کې راغلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې درې کسانو دعا الله پاک نه رد کوي یو عادل بادشاہ حکومت لاس کې دی خو عادل و انصاف کوي دا چې دعا وکړي الله پاکي قبلوي دویم دا چې مظلوم چا سره ظلم وکړي شي هغه دعا الله پاک قبلوي اور د مظلوم په باره کې خدا راغلي چې چا سره ظلم کیږي وې دې چې کله د خیری وکړي بد دعا وکړي وی الله رب عزت فرشتو ته دوی چې د دروازې کولاو کې د دې خیرو ته چې ما ته ورسي وی آسماني دروازې ورته کولاو شي دا خیره الله رب العزت عرش ته ورسي وی الله رب عزت چې زما د جلال باندې قسم وي ستا د ظلم بدل وز اخلم یا اوس یا تاخير سره خدا ظلم تاسو پکوم نه ظلم په دنیا کې نه کې دې بدلا دنیا کې ملوي سړی ته تاسو د نږدې وخت وکتلو دا و ریسنټلی د پاکستان یو پی ټی آی سینیټر دی سازم سواتی نومې دی کس دی او ما ویډیو جوړی دی دا شي ځان خبره ده چې دار چا کړي ظلمي کړي چار چا کړي وي خو یو وخت هغه و چې نن یو 15 شپږ کاله مخکې د دې فارم ته یو غریب کور ولا غواګانې میخي رغلی وي هغه ټول مشومان زنانه نرینه ټول جیل کې چولي هغه سره د کم ظلم کړي
خو الله پاک درته اتو کالو بعد بدله درکړه تی رسوا کې او داسې رسوا کې چې ښځو او د خویندو میندو ټول بربنډ ته سونه خلکو لاسو ته لاړ ظلم دنیا کې ما کوي او چې چا سره ظلم وشي په هغه خفه کېږي هغه من څه کړي وي الله رب عزت خو ظالم نه دی که زموږ خدا عقیده ده خاص کر د سرمایدار او مالدارو خبره کوم غریبان خاصې بس هر وخت امتحان کې دي دا سیاستدانان شو بدماشان شو لوفران شو چرسان بانګیان د آیس خرڅي پودر خرڅي د دو خبر درته کوم انداغه رنګ کم سرکاري ادارو کې چې دا سونو کې دیو ته بدلا ملوي کغه پولیس دی کای سی دی ک ډی سی دی ک آرمی دی ک څه دی دا ټول سزاګانی ملي نن مشرف ته کومه بیماری لګی دی په دې وخت کې پورا دنیا کې یو انسان ته نشته دین علاوه خودی کونډې رنډې مېندې جوړولې دي کنه لال مسجد کې هغه سزا ورته ملوي او خو ورته نور هم عمر نصیب کیږي خلکو ته عبرت نمونه وګرځي دا غشخوار او ذلیل وي او دریم الله پاک فرمایي روزادار چې کله روزه ونیسي او روزه ماتي کې د ماته دعا کوي د دعا ز قبلو اور د دعا سره الله پاک څومره مینه کوي مسند احمد روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس شيء اکرم علی الله من الدعاء الله پاک ته ټول نه زیات اور خوښ شي غا دعا ده اور بیا دعا د شریعت کې څه اهمیت او حیثیت ده الدعاء مخ العباده دا دعا دا د عبادت مغز دی یو سړی چې مغز نه وي مغز نه وي خو غلیوانه دی هغه د موږ لیوانی سره تعبیر کو دا غرنګ چې کوم سړی دعاګانې غواړي دغه اثر دی چې عبادتو کې به جندري وي عبادت به برابر وي خو چې دعا خو وي کنه زه به د عوام الناس نه سګیلا کوم عام خلکونه زمونږ دا چې کومه مذهبي طبقه ده هغه تبلیغ ولا مرګري دي که علما دي که طلبه دي دعا نشته د عوام سره ګیلا دوی د الله نه وخت نه کی عام سړی د کاروباري سړی د غټه کې مونږ نشته هغه بس الله نه دعا کی بس دعا خدا ته چپکینی یا الله خیر چې پسی یا الله خیر اکسیډنټ کیږي یا الله خیر بیمار وي یا الله خیر بس دا دعا ده د دوټه کی خو یو خبره ده تاسو ذهن کې دانوي چې نه مذهبي خلک به دعا کی مونږ بنکو ته خو دعا کوه کنه ته خو الله نه غواړه کنه او یو روایت کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو سړی په سفر کې وي او دغه به د ویښته ببر وي ګردو کې به خړ پړ وي دا کپړې به خړې پړې وي اور داسې وي چې قابل رحم به وي اور دا به الله پاک ته دعا کوي یا الله الله پاک به دې دعا نه قبلوي صحابه کرامو تاسو کو یا رسول الله وجه وسوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایي وجه دا چې دی به د لباس حرام وي خېټه کې د نبی حرام وي د دې جسم د پرورش په د حرامو باندې شي وي نو دعا د پر یو رکوټ د حرام هم دي چې کله ګډه کې حرام وي دعا نه قبليږي په جسم باندې لباس د حرام وي دعا نه قبليږي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مختلف شیزونه ذکر کړي چې دا د حرام دي یو سړی خېټه کې د سود ولا پیسې خصوص خوراک پروت دی بس دعا قبول شي یو سړی د رشوت یې خاصه غي خوړل دي بس دعا قبول شي او شراب مبارک رغلی چې چا شراب وسکلو 40 دن پورې د دې موز نه قبلي نه چې موز نه قبلي کې دعا به څه قبول شي نو دعا د پر یو شرط دا هم دی چې هغه د پر کم قبولیت د پر کم شیزونه مانع دي غنه بځان بچکای حرامونه دروغونه سود نه غیبت نه د شیزونه بیا دعا قبلي او ځکه کله سوچ کوم چې کم زموږه مشران علما دي اکابر علما تاسو دې ته وګورئ د ټوله ژوندۍ 24 غنټې ذکر کې ذکر وی چې راپاسي مخوب نه خپل دعاګانی واشروم ته دنه بارزي خپل دعاګانی مسجد ولا خپل دعاګانی ذکر تسبیحات هر وخت کوي او چې کم سړی ذکر کوي غدو فېدی دي ذکر زیات ذکر کوي یو دا چې دی بخلکو باندې hebat وي فاسق فاجر سړی به مخ ته نشي راتلی دویم دا چې دیندارو خلکو زړه کې بمینه هم وي دا شی زونه ضروری دي نه خپل ژوندۍ کې سنت راوالي چې څومره زیات سنت وي دومره به زیات عزت تا ته مليږي دومره به زیات ته hebat نه کوي دومره وسابه دي خلکو باندې روبي او دومره به در سره خلک مینه هم کوي hebat سره مینه بندر سره کوي نږدې کیږي به درته نه خو مینه به در سره کوي نږدې کېدو نه دا مطلب چې هر خبره وستا مخې ته کول کړ نشي کوي او چې ته مجلس کې ناس یو سړی ته نه حیا نه کوي سیګریټ څه کوي ته مجلس کې ناس یې غانې لګولي ته مجلس کې ناس یې بربند ناس نه دي ستا د علم بس اثر په دي خلکو باندې یا ستا د ذکر بس اثر په د خلکو ستا کم از کم د ذکر سره او د سنتو زندگی د دې حد ورسې چې ستا په مخ کې څوک ګناه نشي کولای بس بیا پوه شه چې ما الحمدلله سنه سالاره سره مینه شته چې ما وجه نه دا ګناه نه د خلک بچ کی
زما گزارش او درخواست ده چې تاسو د خپل ژوندۍ کې سنت او اهتمام کول په صورت اعتبار سره هم سیرت اعتبار سره هم او چې کومې مسنون دعاګانې راغلي د دې هم اهتمام کول او مسنون دعاګانو غټ اثرات دغه دي چې تاسو به د دنیا مصیبتونو آفتونو د سحر جادو د ګن بلوانې دي نه به انشاءالله محفوظ پاتې کېږي یو مثال باندې ځان پوهېږي کله کله کسان ماته وایي چې ما باندې فلانکي جادو کړی زه عامل ته لاړم دا وم دا وم نو بیا هغه نه پس اعمال شروع کی تاسو یو مثال باندې ځان پوهېږي یو سړی دی هغه لګیا دی خپل دشمن ته د زهر والا انجکشن لګوي اوس دا غافله دی دا پرېږدي مړه انجکشن ولګي بیا به ورسره ګورو زهر انجکشن یې ورته ولګول هغه د بعد کلمات شروع کړو دعاګانې شروع کړي څه خیال مه دی ټیک دی موږ په کلماتو یقین دی چې الله پاک به د دې حفاظت کوي خو چې د انجکشن ستا بدن ته دننه کېدو هغه نه مخکې تا ولې خپل حفاظت نه دی کړی نه چې کله تا باندې نظر بد در باندې ولګي سحر جادو اثر در باندې وشي هغې د بعد چې دعاګانې شروع کړي خو مخکې نه دعاګانې وایه که نه سره د زهر انجکشن بدن ته پرېږده ما که نه بیا به د الله پاک سم حفاظت کوي او موږ دا یقین دی چې حفاظت الله رب العزت کوي خو تخې ونه غواړه بیا به د حفاظت کوي ته غافله اتي غوکې ودی او بیا دا وایي چې الله پاک زما حفاظت وکړي اوس روایت کې دا راغلي چې کم سړی د مونځ نه پس یو ځل آیت الکرسي ووایي که دا مړ شو د دې منځ کې او د جنت منځ کې صرف د مرګ فاصله ده یعنی چې دا مړیږي دا به جنت ته ځي اوس تاسو کې څومره ډېر ملګري دي کم کسان دي چې هغه د هر مونځ نه پس آیت الکرسي اهتمام سره وایي نشته کم سړی چې ماښام مسوتن اوده کېږي قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس درې ځل ووایي په خپل بدن باندې دم کړي دا به الله پاک د جادو د سحر نه محفوظ وي تاسو کې څوک دی دا عمل عمل نشته دي او غواړو دا چې الله پاک زموږ حفاظت وکړي لکه څنګه تاسو په پیسو په باره کې دا نظریه جوړئ چې زه کور کې ناست یم او پیسې راشي نه راځي هغې دپاره مزدوري کوي دغه رنګې د خپل ځان حفاظت دپاره د برکت دپاره او د خپلې زندګي جوړېدو دپاره خپل ځان حفاظت ساتلو کې او د زندګي سنتو ته نږدې کولو لپاره به اعمال کوي کوشش وکړئ بیا به د زندګي کې انقلاب راځي دې نه بغیر نه راځي د دې دپاره به ټول ملګري انشاءالله اهتمام کوي